अस्सलाम वालेकुम मलगुरो जुनेद खान ما د انډیا په میډیا باندې او په اخباراتو کې دا خبره سور وځو داسې شایع کیږي چې انډیا ټیم پاکستان ته چیمپئن ټرافي د پاره ټریول نه کوي. د حواله سره د انډیا صحافي وکران ګپتا یو ډیره زبردست خبره کړې ده چې وکران ګپتا اکثر دا داسې یو صحافي دی چې د نفرتونه نه پیلاوي. د انډیا کې چې څومره هم صحافیان دي ای خپل عوامو ته دا ډوز ورکوي. اکثر که تاسو د انډیا میډیا کو لوکي د انډیا چینل کو لوکي نو د پاکستان خلاف پالته همیشه سناسته ریپورټینګ روان ویږي. ای چې کم نوې کول روان دي هر سحر غرمه ماخام ویل د پاکستان خلاف د نفرت ډوز ورکړل کیږي. وکران ګپتا واحد داسې یو صحافي دی چې د نیوټرل خبره کوي. د نه د انډیا په فیور کې زی نه د پاکستان په فیور کې زی داسې خبره کوي چې څه حق وي څه حقیقت وي د هغه خبره کوي. وکران ګپتا اوس خبره کړي پاغه باندې هم تفصیلا خبره کو د انډیا ټیم پاکستان ته ټریول نه کوي. دا خبره د انډیا د بورډ د طرف لا تر اوسه پورې افیشلی اعلان نه دی شوی. خو د انډیا میډیا چې کوم د خپل عوامو د پاره یو مسالهدار خبر جوړي چې انډیا ټیم به پاکستان ته ټریول نه کوي او د انډیا چې کوم کرکټ بورډ دی ای د پاکستان نه د نیوټرل وینیو ډیماند کوي چې د انډیا میچز د سریلانکا کې شي یا د په دوبۍ کې شي. دا خبره د انډیا په اخباراتو کې هم هر ورځ شایع کیږي او د انډیا په هر ټي وي چینل باندې په هر نیوز چینل باندې دا خبره هر ورځ ای شریکه کوي چونکه د کې لا هیڅ قسم حقیقت نشته. دا خبر لا تر اوسه د انډیا کرکټ بورډ د طرفي اپروف شوی نه ده خو بیا هم دا غي چې کوم میډیا ده دا خبره بار بار کوي. اوس په خبره مونږ کو په وکران ګپتا باندې چې وکران ګپتا داسې څه خبر مطلب داسې څه خبره کړې ده چې یو نیوټرل خبره ده. وکران ګپتا ویلي دي چې د انډیا ټول میچز په لاهور کې دي قذافي سټیډیم لاهور کې دي. نو انډیا دا څه چل کوي چې په امرتسر کې د ځان لوټل والی امرتسر چې کم دی لاهور سره جوخته تقریبا 1 غنټه فاصله ده. لاهور نه د لاهور چې کم قذافي سټیډیم دی هغه نه چې ته د انډیا امرتسر له د واګا بارډر پترو باندې زی نو تقریبا 1.5 غنټه لار ده. نو وکران ګپتا دی ویلي دي چې د انډیا کرکټ بورډ لپاره چې د نیوټرل وینیو ډیماند نه کوي او چیمپئن ټرافي په پاکستان کې وشي. د انډیا چې کم میچز دي هغه د پر د انډیا ټیم پاکستان ته زی او میچ کول نه دی واپس امرتسر ته راځي په امرتسر کې د ځان لوټلو نسی چې التنه د ګراوند فاصله 1 غنټه لار ده. نو دغه 1 غنټه ټریولینګ چې کوم دی دا خو سوړه خبره ده مطلب دا دومره غټه خبره نه ده په ملک هم کیږي مطلب دا په استرالیا کې هم کیږي. اکثر ګراوند دومره لري وچ د ګراوند او د ګراوند او د هوټل مینس کې 1 غنټه فاصله په انګلند کې په انډیا کې په هر ملک کې دا کیږي. دا څه غټه خبره نه ده. بیا د امرتسر او د لاهور او د قذافي سټیډیم چې کومه فاصله ده 1 غنټه فاصله تقریبا نو هوټل د ځان له په انډیا کې ونیسي او میچز د پر د پاکستان ته زی میچ ته کوي واپس ته انډیا ته راځي په امرتسر کې د پورټل کې سټے کوي. نو دا خبره وکران ګپتا کړې ده چې دا خبره سهاده پورې زه هم نسی کچره د نیوټرل وینیو ډیماند کوي نو د نیوټرل وینیو ډیماند نه کوي او دغه وکران ګپتا په دې خبره باندې د عملو کې کچره د پاکستان سکیورټي نه نیوي سټیسفاید یا د پاکستان انوایرنمنت نه نیوي سټیسفاید نو دغه یو حال دی چې راځي پاکستان کې د میچ کوي ځان سره دی او به هم د انډیا نه راوړي د سکول وبنه دی هم ځان سره بسونه کې راځي چونکه څه مشکل نه ده اده هم ځان سره د انډیا نه پاکستان کې دی وبم نس صرف د ساغ شتول د 2 غنټو له میچ ته راځي چونکه 50 اور میچ ته یو ورځ به تیریږي خامخه چې غرمه راځي ماسختن میچ کوي میچ نه پس په واپس د پاکستان سکیورټي او د انډیا سکیورټي په بغه کې د دواړه یو ځای چې کوم دی دواړو سکیورټي په نگرانی کې دی واپس وطن ته ځي چونکه دا خو یو بل آپشن ولا وکران ګپتا ورکړی تر اوسه پورې د انډیا کرکټ بورډ د چیمپئن ټرافي نه انکار نه کړی نه تر اوسه پورې پاکستان نه انکار کړی دی خو دا اسه دا غږی چې کوم میډیا دا یو قسم له اور لګي. نو د حواله سره تاسو وایي وکران ګپتا چې کوم سجیشن ورکړی دی د حواله سره خپل رائے په کامنټ کې شریک کړئ. والسلام.